निशान बदला है, मेरा ईमान नहीं बदला। सिर्फ निशान बदला है, मेरा ईमान नहीं बदला। सारी दुनिया बदली है, मेरा कप्तान नहीं बदला, इमरान खान नहीं बदला। सिर्फ निशान बदला है, मेरा ईमान नहीं बदला। सिर्फ निशान बदला है, मेरा ईमान नहीं बदला। सारी दुनिया बदली है, मेरा कप्तान नहीं बदला। इमरान खान नहीं बदला, मेरा कप्तान नहीं बदला। उनके बिना मर जाएंगे, हम साबित करके दिखाएंगे। उनके बिना मर जाएंगे, हम साबित करके दिखाएंगे। सिर्फ निशान बदला है, मेरा ईमान नहीं बदला। सिर्फ निशान बदला है, मेरा ईमान नहीं बदला। सारी दुनिया बदली है, मेरा कप्तान नहीं बदला। इमरान खान नहीं बदला, मेरा कप्तान नहीं बदला। ना उसने सर को झुकाया था, ना हम भी सर को झुकाएंगे। ना उसने सर को झुकाया था, ना हम भी सर को झुकाएंगे। सिर्फ निशान बदला है, मेरा ईमान नहीं बदला। सिर्फ निशान बदला है, मेरा ईमान नहीं बदला। सारी दुनिया बदली है, मेरा कप्तान नहीं बदला। इमरान खान नहीं बदला, मेरा कप्तान नहीं बदला। गुलदार गुरडों का नारा है, हमें 804 वाला प्यारा है। गुलदार गुरडों का नारा है, हमें 804 वाला प्यारा है। सिर्फ निशान बदला है, मेरा ईमान नहीं बदला। सिर्फ निशान बदला है, मेरा ईमान नहीं बदला। सारी दुनिया बदली है, मेरा कप्तान नहीं बदला। इमरान खान नहीं बदला, मेरा कप्तान नहीं बदला। किसी को खौफ से तोड़ा, किसी को मार के छोड़ा। कोई इज्जत से हारा तो किसी को तोड़ के जोड़ा। हक तलफी ना इंसाफी का, जुल्मो सितम सफाकी का। सरकार की हर कम ज़रफ़ी का, निजाम की इस बदमाशी का। वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही बदला लेगा अब। जुल्म का बदला वोट से, सितम का बदला वोट से। हमारे पास कुछ भी नहीं और वो फायरिंग करे, फायरिंग की कोई इजाजत नहीं तुम लोगों की। कहीं सोचो पहले हैं, कहीं अंधेरे गहरे हैं, कहीं दहशत के साए हैं, कहीं सफाक चेहरे हैं। ज़हनों की तालाबंदी का, सोचों पे पाबंदी का, और सिसकी आहोजारी का, औफिया की अय्यारी का। वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही बदला लेगा। दहशत का बदला वोट से, दहशत का बदला वोट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ननी कामयाब वर्कर कन्वेंशन बाने वाला फकीर सिप्ता मुबारकबाद वर्कों चेरा दीपत हासिल किया, तो मेहनत और कोशिशों बाने दोनों कामयाब वर्कर कन्वेंशन शो
او د ډسټریکټ مالکان ټول مرګرو ته خصوصا د درګۍ مرګرو ته او هغه کې مختلف پنځ دي هغه ټول ته ناظمانو صاحبان ته کوستان ته SSU ته ټول مرګرو د درګۍ تحصیل لیبر وینګ مرګرو ته د درګۍ تحصیل عوامو ته زه شکریه ادا کوم او خیري تحسین ورته پیش کوم چې د دومره خرابو حالاتو باوجود چې پرون دلته واقع شوي وه او موږ ته په ځای انتظامیې د طرف نه رکاوټونه مو ول چې دا جلسه ناکامه شي او تاسو لیدلي ول چې نن بورډونه میډیا خلکو هم دلته په سټیج خبره وکړه چې بورډونه باندې پېښ شوي وو د هغې باوجود په دونه ګڼ تعداد سره چې دی نو تاسو راغلی نو زه ستاسو شکرګزار یم او دا ستاسو د عمران خان سره مینه ده او ان شاء الله تعالی دا امید ساتم چې ان شاء الله تقمینه به تقسیم موږ تاسو نه مایوسه کوو خو زما به تاسو ته یو اپیل چې تاسو لیدل چې را د درګۍ خلکو د ملکان خلکو نن بیا فیصله وکړه په 13 جمعه مو او ان شاء الله تعالی په 5 فروری په زنګ په ظفر پارک کې به یو عظیم شان جلسې چې هغه د دوانو د 13 جمعه او د جمعې ریکارډ ماتای خو صرف دغه تاسو نه اپیل دا دی چې خپل ووټ په عمران خان پاک کې پوهه کوي او د عمران خان د ووټ تحفظ وکوي ځکه چې کوم اطلاعات دي پرون موږ ته حافظ کې ناسو یو سرکاري افسر راغی وی چې موږ ته ویل شو چې فارم 45 باندې ساين کوي او فارم 45 زما قانوني او عیني حق دی او زما مرګرو ته سوالي چې کم خلک ووټ پول کینو دا غي پورې پولینګ سټیشن مکرې رقم پورې چې موږ ته فارم 45 ساين شوی نه ملاوي شي او دا غي نه پس پر درګه ټول مرګري چې دی او د بر تحصیل ټول مرګري چې دی هغه د EC او DDC سي د پیر سیب یا زما کوټه یا د شکل خان کوټه نه راځي هغه بالته ناسو دا پورې بمونګه الته ناسو د کمی پورې چې مونږ ته نو ریزلټ نه نو شي مونږ له هغه اټسټډ کاپی نه راوي شي زما تاسو نه دا امید دی چې مونږه سره مونږ په عین یقین ساتو مونږ په قانون یقین ساتو مونږ غیر عیني کار نه کوو مونږه ریاست مجبوره کو چې تاسو قانون باندې عمل وکړئ تاسو پاین باندې عمل وکړئ او دا غي د لپاره د قانون ریاست په قانون باندې چې عمل وکړي دا غي د لپاره وا سو په غلط فهمو کې مو سه مو به هر حد ته ځو کوم تر اوسه پورې خاموشي اختیار کړی د قیادت پوجا خو په دې غلط فهمو کې مو سه چې د PTA د عمران خان ووټ چې د شل نه و 200 نه بشل شي او د بل چا د شل نه 200 شي سوال نه پیدا کیږي او په دې ملک رحم وکړي د لیوی چې د زموږ خپل خلک ته قوم د دې سره مجنګوي قوم فیصله کړی د عمران خان په حق کې او کو تاسو خوشاله او خپه تاسو عمران خان خوخي او کونی حکومت د په حق کې فیصله کړی دا او زموږ ریاست پاکستان ته اپیل دی چې دا خلک چې دین یو بل پسې ما سینا چې دا خلک چې د حد تراشي چې یو بل پسې لاین آرډر مثلا نور خراب شي انتظامیه ته می دا اپیل دی او دا وته هم چې ګورې کو تاسو د غیر قانوني کار کوي نو چې په ملکان کې څه حالات خرابېږي دا ټول ذمہواری پتا سي او تاسو لاین آرډر هم تاسو ذمہواری ده خو د قانون حکمرانی هم تاسو ذمہواری ده او تاسو غیر قانوني کوي او غیر دغه کوي غیر عیني کار کوي نو تاسو یقین ساتئ چې تاسو له جواب مونږ ته قصد راکو لکه په دې کله فهمو کې مو سه مونږ به هر حد ته زو په دې غلط بیا د خبره کوم او د دې ټوله خدای مکار دي سي حالات جوړ شول نو دا زه بار دا وایم چې الیکشن کمیشن تم دا وایم چې دا دی یقیني شي چې فارم 45 مونږ ته په ټایم ملو شي او فري فیر الیکشن دی شي او خدای مکه دي سي حالات مونږ ته خو پته نشته چې دا پرشر د کم دین دغه आवाज کیږي د برنه په مونږ بوج دی نو بر خو الله تعالی دی الله تعالی خو نه کوي خو کم دغه خلک خبره چې دی خو مونږ ته نه ښکاري خو مونږ ته دا پته لګي چې دلته کې ایڈمنسټریشن سوکته او غږ کوي نو خدای دې نه کې کو دي حالات خرابېدل نو د دې ملکان انتظامیه او ډسټریکټ DC ملکان چې د دې بهر څه ذمہواری نو په خپل ځان هم رحم وکړي په مونږ هم رحم وکړي مونږ دا ریاست سره مجنګوي دا مې تاسو ته ډېر مننه